سلامونه ملګرو، امید دی چې ښه به وئ. الله مو ښه لره. ملګرو، مکمل ویډیو ده، کیلاش ته روان یو او کوشش وکئ مکمل ویډیو وګورئ، خوند ترې واخلئ. که چا کیلاش نه وي لیدلی نو دغه دی جي موږ کیلاش ته روان یو او دا د کیلاش لاره ده. اول خو ملګرو د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کئ او ویډیو مخکې شیر کئ. انشاءالله نورې هم در سره ښې ښې ویډیوګانې شیر کوم. دا وګورئ، لارې ډېرې زیاتې خرابې دي. د چترال مین روډ نه کیلاش پورې تقریبا زه وایم چې ډېر زیات وي نو 20 کیلومیټر به وي او 20 کیلومیټر ته تقریبا په 3 غنټو کې والی کېږي، هم په دې ګاډو کې. بله خبره دا ده چې چا سره ښه ګاډی نه وي که نه، مضبوط ګاډی، نو هغه دې طرف ته مه راځئ. دا خو لازم نه دي. وګورئ مخکې په ویډیو کې وګورئ، ډېر خرابې لارې دي او والا بس وګوره موبایل هم پکې ډېر زیات خوځېږي که نه، ګاډي دي، لارې خرابې دي. نو مهرباني وکئ ویډیو مکمل وګورئ. دا وګورئ، دا خړ خړ غرونه، دا موږ تقریبا ماسپښین نه بعد روان شوي وو او ماسخوتن ورسېدو. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښکاره هم شي، اخره کې بیا بالکل تیاره شوې ده. دا وګورئ جي روان یو، دا مخامخ غرونه. یاره یو شی ما وکتو، په غرونو کې دومره بوټي نشته چې دا لاره پخه شوې وی که نه، نو دا ټوټل د 20 منټ لاره وه. دا وګورئ ملګرو، ویډیو سره مکمل وګورئ او خوند ترې واخلئ. چې چا کیلاش نه وي کتلی که نه، نو هغه به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. بالکل پوره ویډیو مې کړې ده. دا وګورئ، دا پولیس چیک پوسټ پکې راغلو. دا وګورئ جي روغ ګاډی به بوځې، روغ. چې خراب ګاډی دی بوتلو که نه، نو بیا هلته ټوچین هم ډېر په مشکله میلاویږي. بل روډ تنګ دی، دویم ګاډی ورسره ډېر په مشکله تېرېږي. وګوره لارې ټولې خرابې دي، خو سفر یې ډېر مزېدار دی. دا وګورئ په غرو باندې لږې لږې واورې پرتې دي. بیا چې څومره مخکې ځې، دا وګوره دا خلک په جیپونو کې ناست دي. دا دېخوا شاته یو ایون بازار دی، هغې ته ځي. څوک لوور چترال له ځي، څوک اپر چترال له ځي. او بله خبره دا ده، دا چې کله تاسو چترال ته ځئ که نه، نو د لواري ټنل چې څنګه کراس کوئ، هغې نه مخکې وه بیا ځئ تقریبا 1.5-2 غنټې مزل دی. 1.5 غنټه به یي دروش له، دروش بازار به ورته مخې له راشي. بیا دروش نه لږ غونده کې مخکې چې لاړ شي، نو هلته چې کوم دی کیلاش ته لاره تاوه شوې ده. د دې ځای نه بیا تقریبا لوور چترال 22-25 کیلومیټر دی. نو د دروش او د لوور چترال بازار په دې مینس کې دا لاره ورتاوه شوې ده. دا وګوره ملګري سټینګان را واغېستله بل ګاډي نه او هسې چې یخني مې وي او سټینګ هم څکې نو مزه کوي. خیر زه خو یې ډېر شوقي نه یم، سټینګان زه نه څکم. نو دا چې کوم دی بیا هلته به چې کله کیلاش طرف له راکوزېږي، نو پول دی چې پول څنګه کراس کې، دلته ایون بازار دی. غټه علاقه ده، ډېره ښایسته علاقه ده.
نو هغې نه تقریبا بیا کیلاش ته 20 کیلومیټر یا همداسې 20-18 کیلومیټر مزل به وي، خو تقریبا 3 غنټې به دې لګي. نو ډېر ښکلی سفر دی. روډ یې خراب دی، که چېرته روډ یې نه وی خراب نو دا به بیا په 20 منټ کې کېدی دا سفر. بس انشاءالله هغه ورځ به هم راشي چې دا روډ به هم جوړ شي او ډېره مزه کوي. دا وګورئ دا زمونږ موبایل دی دا خوځېږي، کیمره یې خوځېږي ډېره زیاته، ځکه چې لاره خرابه ده او ویډیو سمه نه کېږي، خو بیا مې خپل کوشش کړی دی. دا وګوره ډېرې سختې چړیانې دي پکې، ګاډی به پکې ودرې، مخکې ګاډی ده کله اخوا لاړ شي که نه بیا به ورپسې ته خپل ګاډی خېژې. دا وګورئ بس ځینې ځای پکې داسې هوار غوندې کې وي چې بیا به پکې ګاډي له منډه ورکوي بس، او هغې طرفه اکثر له ګاډي چې در باندې راغل که نه نو بیا مسله جوړېږي. دا وګورئ په دې غرونو باندې واوره، او بالکل. او ملګرو یو بله خبره هم ده چې کله هم راځئ نو دلته به د ماسپښین ټایم کې راځئ، په واورو کې چې کله جمع وي، ځکه سهار وختي چې پې راشئ که نه نو ګاډی بیا سلیپ کېږي، بیا ګاډی نه شي تللی. نو کوشش کوئ چې نور راخیږي کله دا واوره ولې کېږي که نه په هغه ټایم کې ځئ. نو ملګرو که څوک تلي وی هغوی خو باسې هم دا روډ کتلی وي، او که څوک نه وی تلي او دا ویډیو مو کته نو کېدی شي چې یا هم زړه وشي او یا ووایه چې مړه به موږ خو کیلاش وکتو. دا وګورئ د کیلاش چې کوم هغه علاقه ده هغه کورونه دا سر کې کلي دي، مزه کوي. ګاډی ودرېدو هغه طرف نه ګاډي راغل او ویډیو مکمل به ګورئ ملګرو، چې ویډیو مکمل ونه کته که نه نو بس بیا ستاسو شوق نشته دی د هغه سره، د سفر سره او د ټور سره. دا اوس وګورئ ماشومان راوتي دي او وره انشاءالله اوس ورنږدې کېږو، بس ویډیو وګورئ هسې به ناست وئ نو دې نه ښه ده چې دا ویډیو وګورئ، ټوله لاره به وګورئ. نور هم راسره ښې ښې ویډیوګانې دي د ګرم چشمه والا، د